الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحاد درسونه روان دي مغربي فکر په سبب بیانېږي. تر اوسه پورې موږ څلېرویشت اعتراضات حل کړي دي. نن به موږ 50 نمبر اعتراض حل کوو. او اعتراض دا دی چې ملحدین د کوشش کوي دوی خپل اعتراضات نشي کولی، خو دوی څه کوي د مستشرقینو نه اعتراضات پټوي او دوی هغه اعتراضات بیا په موږ باندې کوي. د دوی یو مشهور اعتراض دی چې دوی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره چې نکاح کړی و نو دا نابالغه وه. دوی مین پوینټ دا دی سره روان دی چې هغه وخت به هغوی څه کېدل د 9 کالو په عمر کې 10 کالو په عمر کې 19 کالو په عمر کې دا څه دا بالغ نو د بالغ انسان نکاح په کوم مذهب کې نه روانه. تاسو په دې حدیث باندې او په دې واقع باندې مسلمانانو ته طرف دوه قسمه اعتراضات کیږي. یو اعتراض دا راځي چې دلته د عشره د لفظ چې دی دا کټ شوی دی، اصل کې 19 و 19 کال عمر کې رخصتي شوی وه. او یو پکې دا وایي چې دا سره خلاف عقل دی، دا د منیر شاکر او د دې دا ټولې وایي چې دا خبره خلاف عقل ده. موږ به دوی لم جوابات ورکوو، بیا به د انکار حدیث اصول تاسو ته بیانو. نو د دې وضاحت شوی دی. بل موږ به دې باره کې لږ عقلي او نقلي دلایل به بیانو. عائشہ رضی الله تعالی عنها د نکاح په باره کې عربو کې د عام معاشره وسوه، عام معاشره کې دا خبره وه چې جنۍ به بالغه شوله. د ترمذي حدیث عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امرأة. کله به چې یو جنۍ د 9 کالو ته په بالغ عمر رسېدله نو د عربو په معاشره کې دا عام اصول و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک باندې دوی هر قسم اعتراضات کړي. چا؟ مشرکینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته خواهش پرست وي نو اول چې مشرکان ته راغله ابو طالب صاحب چې ژوندی ورته وویل چې ته دې خپل وراره منع کړه، که ته چېرته څنګه ښایسته جنکۍ غواړې موږ به ورسره ستا واده وکړو څومره چې ستا خوښه وي. که چېرې ته باچاهي غواړې موږ به دې باچا کړو، که مال دولت غواړې موږ به څه کړو تا به مالدار کړو، خو زموږ خدایانو ته بدرت مه وایه. ورنه نبي علیه السلام د ځوانۍ په عمر کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی سره چې نکاح وکړه د عمر څونه و 25 کاله نه او دا د غوره د خدیجه رضی الله تعالی عنها د 2 خاوندانو نه کونډه وه. څو 2 خاوندانې د هغې نه کونډه پاتې شوه. 40 کاله عمر کې خو ښځه څه رسېږي؟ په عام معاشره کې 40 کالو کې 40 کال عمر کې د ښځې ځواني ختمه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش دپاره دا نکاحګانې کولې نو دا یاد ساتئ هغه په ځوانۍ او په هلکوانۍ کې کړي دي. نو په هلکوانۍ کې چې نه ده کړې نو پته ولګېده چې دا د الله تعالی په حکم سره شوي وو او الله تعالی هېڅکله داسې خلاف فطرت کار خپل محبوب دپاره نه دي خوښ کړي. نو دغه هغه معاشره کې دا څه وه عامه خبره وه چې هغه وخت کې به 10 کالو 11 کالو په عمر کې به کېدل. بل دویم نمبر دا دی چې په هغه معاشره کې به جنتۍ زر بالغې کېدلې، جسماني بلوغت به چې وو هغه وخت کې به څه وو زر به بالغې کېدلې. نو چې بالغ شي نو د بالغ نکاح. درېیمه خبر دا ده چې هر یو تاسو ته زه دا وایم تاسو کې به کوم داسې انسان وي چې به ځان ته مسلمان وي او به د نابالغ لور رخصتي وکړي. عقل دا مني. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کې شخصیت د والد صاحب دی، دا که چېرې دا نابالغه وي د نابالغ لور رخصتي ته کې نو چې ته یو عام انسان یې ته کې دونه غیرت دی خو د خدای د محبوب دوست هېڅکله دا نشي کېدلی. پوه شولې چې دا دې څه وي عایشه رضی الله تعالی عنها هغه وخت کې نابالغه وه د ده نکاح دې شوی وي. هغه وخت کې دا ثقافتي روایات وو. د ثقافت دا بالکل اوس هم د هغوی دا ثقافت دی. زما او ستا نشته دی. ما ته دویم او درېیم واده ګڼو دلته زما او ستا معاشره کې. ما او تا په د 50 کالو سړي سره د پېغلې جنۍ ما ته اوس هم دلته ګڼو. نو ورشه د عرب او ثقافت اوس هم هغه روان دی. هغوی چې 18 کالو عمر کې یا 13 کالو جنۍ سره واده کوي نو دې کې څه خبره کوي؟ د هغوی دا ثقافت اوس هم را روان دی په دې ترتیب. دا د قدیم زمانې را روان دی. دغه شان ته چې عایشه رضی الله تعالی چې وه ذهني طور هم بالغه وه، ولې چې هغه چې څونه ذمهدارۍ د کور وې هغه ټول هغه څه کړې وي هغه پوره کړې وي. بل د نکاح مقصد چې و نه صرف یوازې جسماني تعلق ونه دی، روحاني څونه فایده امت ته رسولی عایشه رضی الله تعالی د نکاح څونه فایده موږ ته رسېدلی چې د 2200 پورې احادیث د ده مروي دي. د صحابه کرامو به چې کله خپلو کې څه اختلاف راغی نو فیصله به ورله چا کوله؟ ام المؤمنین زموږ مور به ورله فیصله کوله. ته سوچ وکړه دغه شان ته کې د نکاح مبارک د عایشه رضی الله تعالی څونه غټ کردار، دغه شان ته کې د نبي علیه السلام څونه حسن
اخلاق د عائشہ رضی الله تعالی سره دغه شان ته کې الله تعالی رضا پکې او سیاسي تناظر کې سماجی فائدہ معاشرتي فائدہ دا ټول موږ په دې باندې ذکر کړی دی. اوس په دې مقاله کې دا تقریبا 15 دا عقلی وجوهات په دې کې شامل کړو چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا بالکل سوا دا صحیح او دا خلاف فطرت نو دا سوا خلاف عقل نو. اوس باغه عبارت او کتاب ته متوجه شي نور هڅه کتاب کې موجود دی. مولوی صاحب عبارت شروع کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراض نمبر 25. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم عمر جنکو سره د نکاح شوقي کوم عمر جنکو شر الله تعالی د مراد خپل جوړه چې د سره د څه کړو د نکاح کړو. نو موږ وایو چې دا تاسو ذهني پاسماندګي ده سره نبی علیہ السلام د حسن اخلاق خاوند وو. نبی علیہ السلام جو ان کو انکا لالا خلق عظیم د داسې اخلاق او صفات آیا داسې غیر فطری کار دا کولای شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څونه چې ملحدین دي او څونه چې مستشرقین دي څونه چې يهوديان او عیسایان دي د قدیم زمانه نو سنی نه یادو د قدیم زمانه دوی د منګل ثابت کې چې په خیر القرون کې چاته اعتراض کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو جهل حصار ما هم د سره دښمنی و دا تر دې د څومره غړ خلکو چې د دوی دښمنی و آیا دوی چرته دا ویل چې ماته دا کار کوي نه معاشره کې د عام رواج دا خبره خدا اوس هغه خلک چې څوک د دې د اسلام د حسن نه دي خبر او د اسلام منجبانو د اصول او ضوابط نه دي خبر. شابه جواب. ملحدین د ذهني پسماندګۍ او د جهالت په انتها کې به کوم ځای کې چې خلک ملحدین چې د اعتراض علي دا چا نه رالي دا اوس مستشرقینو د اعتراضات وکړل د نبی اسلام په ذات مبارک باندې کوم ځای کې چې عقل کار دی او جهالت غالب شي او بغض عناد او تعصب نه علاوه نور هیڅ په نظر نه راځي او د دلایل په ځای په ذاتیاتو باندې شروع کړي. اعتراض په نبی علیہ السلام باندې کول صحیح نه دي ځکه د دینه مخکې د عربو مشران نبی علیہ السلام د نکاح پیغام ورکړی و چې کومه جنې د خو خوي عصر بستا نکاح وکړو خو زموږ معبودان د سمسمو ګوره دوی ورته ټول لا جمع شوي او نبی علیہ السلام ورته اخره کې به څه ویلې وایي دوی ته وایي که په یو لاس کې څه وږي دا نور راښکته کړي یو لاس دپاره سپوږمۍ خو زه هم د توحید د درس نه سر کومه نه وړم او زه به د توحید درس دوی ته بیانوم. نبی علیہ السلام دا پیغام رد کړو نو دینه پته ولګی چې نبی علیہ السلام د نفسانی خواهشات ولا نه تیمه خبره عائشہ رضی الله تعالی عنها سره د نکاح مسله نو دا د الله په اذن سره شی وګړي سبارو. بخاری شریف کې حدیث مبارک د نبی علیہ السلام په خوب کې خود لښوا چې دا تاسو بیبي ده په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه په خوب کې تاسو پر خدا سره د باندې درازات کوي. حديث مبارك ده حدثنا قال حدثنا معلم قال حدثنا وحيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريدك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يكون هذا من عند الله يمزه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها روایت ده چې نبی عليه السلام ماته فرمایل چې ماته دوه ځله په خوب کې وغوډل شوی ما چې وکتل چې تعالی ځان رشمي او مال تا کړو او روانه وي نو ماته ویل شو چې دا ستا خزره نو ماته ویل شو چې دې مخ وګوره نو ما چې وکتل نو هغه وي نو ما ځان سره ویل کدا خوب د الله تعالی طرف وي نو دا به پوره کوي. نبی علیہ السلام باندې د اعتراض کول ځکه هم صحیح نه دي چې نبی علیہ السلام د خپل ځواني په عمر کې د خپل عمر زیات او عمر والا حضرت خدیجه رضی الله تعالی سره نکاح کړی و. هغه وخت د نبی علیہ السلام مبارک 25 کال او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عمر 30 کال او ملحدین د اعتراض په تعصب او جهالت باندې قائم دي. اوس پاتې شو دا خبره چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نابالغ و دا خبره ملحدین صحیح نه ده ځکه د عربو ماحول ګرم او خوراکونه ګرم او هغه معاشره کې به ماشوم ضربه کېدلو داسې واقعات موجود دي چې هغه معاشره کې پناه کار کې باجنه کېدل. عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امراه کله بچ او جنې د 9 کال شو نو دا به خزه وګرځي نو د پیغلې خزه او د پیغ د بالغ انسان او د بالغ یوازې دا نه ده کنه تاسو نو چې صرف عائشہ بالغه کېدل رضی الله تعالی عنها تعالی کانم بالغ شو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل پلار عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ ولس کاله کې شو دا رکوتی خپل سند سره ذکر کړی و چې نه پاتل سو کالو کې نه وګرځیدا اوس دا ورته سره الحمدلله دا روایت موجود دی دا د دې جواب خلک ته الحمدلله خدا مونږ درې کاله مخکې په دې مقاله کې دا راجمع کړو دا هغه مستدلات دي تاسو سره چې بھائی ورته چې معاشره کې کار کیږي تاغي باره کې نظایر پیش کړه نه داغي باره کې اوسنو یو څو حواله پیش کړه نو تاسو خبره سکیږي سره مضبوطی کې ور سره دا حواله ما خپل چې دا اعتراض بالکو او چې دوره پریشان کړو وځه د اعتراض رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې اعتراض
او چې کله مې دې حوالو کې ذکر دا مولا دونه مې زړه خوشاله یا امر ته ویل او ما په دې موضوع کار کوم غوړو ما ته ما ته و ترى والله ودا لبر زمونږ دې دین درته املک ته خپل مسلمان او په شک به تاسو نه په دې چې جار دی او باندې جنې سره اسلام محبوب واده کړي ته به خلکو ته څه نه اوس کوم ډنګ کې چوټي او ته به راځي دا یو ځل د نبی سلام او د عاشر جل نکاح په دې عمر کې د شورا شته د نور څه خبره نظرونه درته ځکه موضوع د ثابتو بچا وي په دې عمر کې واده کړي معاویه رضی الله عنه شخصیت د خپل نور واده په نه کالو کې کوي نو ولې داس ته سونه لوی خلیفہ دې څومره لوی اسلام کې سونه خدمات لري تاسو وګورئ عبارت او شابه عائشہ رضی اللہ تعالی فرمایي چې د جری حدیث مبارک وایا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. شابه حضرت عائشہ رضی الله تعالی فرمایي چې بجره بدنه کار شو نو دا به خزو ګرځیدانو د داسې خزو اکثر نکاح کېدل چې دغه کار وشو. اے مولوی صاحب اوس موږ هغه روایت تاسو ته وړاندې کوو چې هغه کې څه شوي دي د 9 کالو د 10 کالو د 11 کالو په عمر کې څه شوي دي هغه نکاحونه کړي دا هم موږ تاسو ګورئ تاسو اوس مطالعه کوئ دا سره ته نوٹ کې چې به دا نور حواله راوباسي کله چې تاسو نور هم داسې حواله باندې راشي اپ دې کې به جمع کې ځان روانو کې تاسو د باره څه کېږي پیدا کېږي او به هم تم راولې کې چې په دې کې به موږ شامل کوو. اول نمبر عاصم زهاق بن محلد چې دا فرمایي چې زما مور په 19 کې هجرت کې پیدا شوی او دا وخت په 1922 کې زه پیدا شوم څو چې په 19 کې مور پیدا شو په 1922 کې دا پیدا شو دا مور یې څو کالو وا 19 کالو 10 کالو عمر 19 کالو عمر کې مور واده شوی دا تاریخي روایت چې موجود دی او شابه اول نمبر اول ابو عاصم عذاب بن مخلد رحمه الله وايي چې زما دا مشهور شخصیت دی شابه یو سن انسان هجرت کې پیدا شوی دا او یو سن دیش کې پیدا شو ولدت مسرت 20 مئات وولدت انا في سنه 22 مئات تاریخ دمشق او دا شانته کې سیر تهذیب الکمال او دا شانته کې سیر اعلام النبوه او دا نور واقعات ذکر کړي پر شابه دوه نمبر عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل پلار عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ یو لس کال کې شو ادا موږ دا هغه وخت موږ ته دوره منو شیخ نبی الله صاحب د برکات عمر علی موږ دا ویلي دا سیرت بیانو او ماشاءالله ډېر لوی شخصیت تر شوی دی نو به دا وی چې دا خپل پلار نه ولس کاله کې شو تاسو دویم نمبر حضرت عبد الله بن عمر خپل پلار عمر بن عاص رضی الله عنه یو لس کاله کشر دی شابه ولم يكن بينه وبين ابيه في السن سوى 11 سنة شابه تهذيب الكمال وكسيوب ورب الشباب. دریم نمبر هشام بن عروه د فاطمه بنت منذر سره نکاح وکړه د نکاح په وخت د عمر نه کاله تاسو وګورئ سلورم معاویه رضی الله تعالی عنہ د خپل نور نکاح د 9 کال په عمر کې عبد الله بن عامر سره کړی دا زوج معاويه بن ابي سفيان ابنته هند من عبد الله بن عامر بن قريظ وبنى له قسم الى جانب قصي وجعل بينهما بابا ودخلت عليه وهي بنت 9 سنين. دا نه کارو د خپل کور باندې ورته سجو کو محل جوړ کوي د واده کولو معاويه بن ابي سفيان رضی الله عنه خپل لور نکاح عبد الله بن عمر بن قريظ سره کړی و هغه لپاره یو محل ته د خپل زموږه معاشره کې دا د خپل پلار د خپل نکونو په خپل ځای باندې کېږي دا وګوره د خپل لور باندې سره مې ده هند سوبا د دې سوا د مغیر جل الله تعالی هند سوا چاته پته ده هغه ستاره ده کنده نور سوې ټول د پته ده شابه سره مور ده کنه اور خپل مور نه خپل اوس مو ته چې د خپل اوس دا مې ترازو وکړ چې د څنګه راځي ورو د خپل مور نه په نور باندې کې اوسو د پلار نه سو کو اوس به باندې د نکنو اوس به کې دا داري معاشري خپل اصول او خپل اسلوب او خپل ثقافتونه هغه معاشري والا چې په اعتراض دي بیا پټي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه معاشري چې خلک اعتراض کوي بیا بس د خپل معذرت دوړو محلو په میس کې یو دروازه موجوده په دې وخت کې د هند عمر نه کاله و بس پنځم نمبر امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل سند سره ذکر کړی چې وجنه د 13 کالو په عمر کې یعنی په دې حدیث کې د 2 جنو په عمر واده په 9 کالو کې شوی دی د حدیث کې ورغه اول دا جنې پیدا شو چې 9 کالو په نو به واده وشو به چې هغه شو د 9 کالو لور شو هغه واده د څه نو سره پیدا شو کنه چې نو سره تاکید خو دوه وته نو به اسکه راځي مانته کنه یو برازي هغه سری مولوی صاحب خاموش څنګه چلے کوئی دې کنه کوئی شابه سم
انزم امام دارقطني رحم الله بخوا سره ذکر کړی چې یو جری راتل سکال په عمر کې نیا وګرځیدا. شاباس. حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا اسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمير بن المتوكل حدثني احمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال ادركت بنا يعني مهالبة امرأة صارت جدة وهي بنت 18 ولدت ل9 سنين ابرة فولدت ابنتها ل9 سنين فصارت هي جدة وهي بنت 18. 18 شاباس. عباد محلي فرمایي چې د دې په قوم کې یو ښځه وه چې اتلسو کالو کې نیا جوړه شوې وه، 9 کاله په عمر کې واده شوې وه، یو ماشوم یې پیدا شو، د هغې ماشوم یې واده د 9 کالو په عمر کې وشو، نو د هغې ماشوم وشو او دا ښځه 18 کالو په عمر کې نیا جوړه شوه. په دې حدیث کې د زنانو د نکاح بیان شوی دی مولوي صاحب چې نه دي اول یې مور د 9 کالو په عمر کې واده شوې وه، بیا یې لور چې کله 9 کاله شوه هم د 9 کالو په عمر کې واده شوه. دا یو څو حوالې موږ پیش کړي چې د عربو معاشره کې به 9 کاله عمر کې ماشومان بالغ کېدل، ځکه به یې والدین نکاح کوله، کنې یو پلار او مور هم د نابالغ چې بچي نکاح نه کوي، نو دا اعتراض چې مولدین یې کوي دا په عناد باندې بنا دي، که دوی د عربو تاریخ نه ځان خبر کړي نو دا سوالونه به یې نه کوه. مذهبانو د مذاهب علم په باره کې باندې کې اوس اقوال لا جمع کړي دي چې هغه وخت هم یو مذهب کې دا خبره نه د هغې په کوم عمرې کې ودونه شوي دي او باقاعده اوس هم کېږي هغې کوي. د دې واقعې په باره کې اوس ما ته اوس وضاحت وکړو که نه چې دا حدیث بیانوي، بعضې علما کرام وایي چې دا 19 او د 10 نه پسې کټ شوی دی او بعضې څه وایي چې دا خلاف عقل د هغې دواړو له جوابات ورکوو او د منکرین حدیثو علامات به تاسو ته ذکر کوو. د دې واقعې په باره کې بعض علماو اقوال مسلمانانو طرف ته د دې واقعې په باره کې 2 قسمه اقوال ذکر کولی شي. یو قول دا دی چې حدیث نه د 10 لفظ کټ شوی دی، په اصل کې 19 او دویم قول د منکرین د حدیث واره دی. دوی په امام بخاري رحم الله باندې اعتراض کوي چې دا واقع خلاف العقل ده او امام بخاري رحم الله جرح کوي. هغه باندې څه کوي؟ هغه باندې جرح کوي. د 19 قول موږ دلته څه جواب ورکوي؟ خو نن پاسې دی چې د دې د وجه ته د 10 لفظ کټ شوی دی، بل به پاسې دی چې دا کټ شوی دی، بل به دا کټ شوی دی. دا خو بایبل ته جوړ د حدیثونه موږ وایو چې څنګه الله قرآن عبادت کړی دی چې د حدیثو حفاظت کړی دی. موږ له چې دا ګوره معلوم شوي دي چې دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی، دا ګوره د سوال هم راځي. مفسرینو بعضې داسې اقوال راجمع کړي دي، دا اوس د انکار مقاله انکار حدیث کې موږ راجمع کړي دي. نو دوی وایي ولې راجمع کړي دي؟ دا سوال کېږي ولې بیا راجمع کوئ چې دا ضعیف ووایئ چې تاسو وروسته جان پیچ کوئ چې کوم صحیح خبره واټېږلې او څه وکړئ دا روان وخت کې تاسو پکې څه کوئ؟ تحقیق پکې کوئ چې کوم څه وي بل تفسیري اقوال نو زموږ عقیده نه ثابتېږي. دا خو ما تاسو ته ویلو که نه، تاسو د الحاد په اصولو کې دا ویلو 5 اصل موږ څه ویلو چې په منقولات مذهب باندې دلیل قایمول ضروري نه وي. دا منقولات تاریخي اقوال دي د اسرائیلیانو راغستې دي، که صحیح زما د اصولو مطابق و دې اخله زما مسلمان زه انکار نه کوم، اسرائیلي روایت دی خو زما عقیده نه ده، زه به رسې دفاع کوم. خپلې عقیدې هدایت ساتئ، د اصول دا ډېر ضروري دي. خبرو چې هغه ما سوال وکړو که نه، سوال مې جواب ورکړی دی، ما فیسبوک باندې شیر کړی دی. وایي چې الله تعالی مادي وجود ولې نه دی؟ موږ وایو د موجود کېدو دپاره مادي وجود کېدل ضروري نه دي، لکه څنګه چې د موجود کېدو دپاره مخصوص کېدل ضروري نه دي. هغې باندې ورته ما پوره یو مضمون لیکلی دی الحمدلله، عقلي او نقلي او ما لا جوهر هم نه دی وارث هم نه دی، جوهر او وارث دي. دا حدیث دی ولا بیا د مادې په باره کې وضاحت کړی دی، بیا ورته هغه ټول ډېر تفصیلي مضمون مې ورته حل کړی دی، هغه بیا وګورئ بلچبانو. نو دلته الله رب العزت د دې څه کړی دی؟ د احادیثو حفاظت کړی دی. بلچبانو خبره کوم ځای کې روانه وه چې کوم ځای ته رالاړه د 19 د بلچبانو موږ وایو چې دا خبره څوک به وایي چې دا کټ شوی، څوک به دا کټ شوی، نو څه به شي؟ د احادیثو نه بدې. نو موږ انکار حدیث والاونه څه کړي چې د هغې موږ جوابات کړي دي مولویانو. خبره دې کې ذهن ته مې ووتله. ښه د 10 د لفظ والاونه د 19 قول ته جواب د حدیث نه د 10 لفظ کټېدل خبره عقلي او نقلي طور باندې باطله ده. عقلي باندې ځکه باطله ده چې موږ هغه واقعات ذکر کړو کوم چې د 9 کالو په عمر کې د نکاح دا مولویانو عقلي طور باندې نقلي طور باندې باطله. موږ هغه اقوال ذکر کړي چې 9 کالو عمر کې واده شوی که نه، نو ته څنګه خلاف عقل ګڼې او ته څنګه وایې چې مولویانو ته کې د 10 لفظ حذف شوی دی؟ بیا به د نورو کې هم دا حذف ګڼې که نه؟ مولویانو بیا به د نورو کې لس نه حذف کړې، د هند د نکاح په باره کې هم لس حذف کړې او چې دلته هم لس حذف شوي دي. د چا په باره کې عبدالله بن عامر سره فاطمه بنت منذر سره نکاح دلته هم لس حذف کړې. دا خو په ټولو حدیثو کې لس حذف کړې، ځکه چې بیا به ټول 19 ثابتې که نه. مولویانو شاباس. که چېرته په هغه زمانه کې صرف
عقلي طور باندې باطل د موږ هغه واقعات ذکر کړو حکم کې چې دا هو کالو په عمر کې د نکاحګانو ذکر موجود و. تاسو خبره وا صحیح وی کچه د هغه زمانه کې صرف د عائشہ رضی الله عنها نکاح شوی نو بیا تاسو خبره عقل سره برابر وي صرف دا یو واقع دا او دا عقل خلاف ده او حدیث نه اشاره له بس کړ شوی نو تاسو مدعا عقلي طور باندې صحیح نه چې د حدیث نه اشاره له بس کړ شوی دی او تاسو دا خلاف د نقل هم دا ځکه چې موږ نقلي دلایل ذکر چې په هغه زمانه کې د کال په عمر کې نکاحګانې نقل سره هم ثابت دي دغه خبره ده چې الله تعالی د قرآن دی عقلي جواب یو دام دی عقلي جواب کې دا مولي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه وخت دا تاسو ویل چې دا صحیح نه دی چې هغه نابالغ وي البته بل صحیح حدیث په موجود دی چې دا سوا بالغ او چې بالغ نو بیا څنګه په هغه باندې اعتراض کوي چې دا اشاره لفظ کټ شوی دی عقلي جواب دا پکار دی دا عقلي جواب پکار دی چې عائشہ رضی الله تعالی عنها بالغ وا نو که بالغ نه بالغ بیا بتاوي چې اشاره لفظ کټ شوی او چې بالغ نه بالغ نه اشاره لفظ سره فرق کوي چې معنا دار په نه شوي د ما خبره چې الله تعالی د قرآن کریم د عبادت لپاره حدیث هم عبادت کړی چې د سودا دا کوي چې حدیث نه اشاره لفظ کټ شوی دا په دې کې د تحریف قائل دي موږ سره په خبره عقلي نقلي دلایل موجود چې د اشاره حدیث هم نه کټ شوی کچې د بخاری د نص د اشاره لفظ کټ شوی نو په اشاره لفظ کټ شوی نو په نورو کتابونو کوم کې چې زرو کارو ذکر شوی سره به څه کې مړي سبانو دا شان دغه په امام بخاری رحمت الله علیه چې اعتراض کوي له جوابات ورکو نه ولې په امام بخاری اعتراض کوي په زمون څه شه ده همدا مسلمات دی بخاری او مسلم ورته واګه د دې نه ورته څوکا عقیده ختمه کړي چې دې باندې ستا اعتراضات د پر لار کوله او ولا د تاسو سره به سم دي پاتې دا خو د نورو کوم د مرجو دي کې ضعیف روایت موجود دي نو چې احادیثونه بس کېږي احادیثونه بس واسطه ګوره لکه د فقه نه چې ته د خلکو ذهن راکې او چته زمونږ چې کوم مفتابی اقوال دي دا مو پېښ کوي غیر مفتابی پېښ کړه خلکو ذهن کې شک واچو څومره چې غیر مقلدین په باندې اعتراض کوي غیر مفتابی اقوال پېښ کوي که مفتابی شابه سي په دې چل باندې څه کوي د فقه نه خلکو اعتماد چته منکرین حدیث په کم چل باندې خلکو اعتماد چته د حدیثونه دغه د مسلمات په باندې څه کی ستا اعتراض کوي داخله عقل دی داخله عقل دی موږ چې ته انکار حدیث ولا ته کوم اعتراض په قران ته کوم اعتراض په حدیث کې ته اعتراض څه کوي ملحدین په قران باندې کوي دا هغه سره څه کوي لکه بل د لمغیو مثال ذکر کو دی و چې دا څنګه کېږي چې امام بخاری دا حدیث ذکر کوي چې عرش څه کېږي د غروب کېدو وروسته د رحمان د عرش د لاندې سجده کوي دا څنګه کېږي چې هغه په کې موجود دی نو موږ درته دغه چې دا حدیث دغه اعتراض په پستا په آیات باندې دا کوي ملحدین کوي هغه وی دا څنګه کېږي چې نور په خټو کې ډوبېږي صرف تو زم داسې لاسه ته موږ راځم کړي په مقاله کې موږ دا خبره مولوی زبان استاد صحیح نه ده په امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې تاسو اعتراضات کوي دا تاسو اعتراضات څه دي خلاف عقل دي مولوی زبان تاسو سي عقل سلیم در سره نشته دنیا خواهشات لپاره د اعتراضات کوي شابه په امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې اعتراض کوونکو ته جوابات شابه نکاح عائشہ رضی الله عنها په حدیث باندې مفتی مون شاکر هم اعتراض کوي او واجب حدیث صحیح نه ده نو مفتی مون شاکر او دې په شان اعتراض کوونکو ته جواب ورکوي لازم د مسلمانانو عقیده چې الله تعالی څنګه قرآن کریم عبادت کړی دی همداسې د حدیث عبادت هم شوی دی کچا دا نظریه وی چې حدیث محفوظ لري د انسان د عقیده چې دین اسلام محفوظ لري حدیث مبارک دی وایي څنګه دا وی چې حدیث محفوظ نه دي ستاسو عقیده نه شو چې اسلام محفوظ نه دی ته به د برکات مون څنګه ثابت دی رسا ته به د غرمې د 10 رکعات څنګه ثابت دی د مازیګر د ماوتر ته به د حج فرایض څنګه ثابت دی ته به د رمضان څنګه ثابت دی ته به د زکات څنګه ثابت دی سوره فرایض سوره چې موږ عقیده توحید او سوره چې موږ سوره ور اعمال دي دا به څنګه ثابت ول شي ټول دا لکه نشي ثابت ول نو ته خو چې دین محفوظ نه اعوذ بالله ته د دې قائل چې څه کیږي چې دین محفوظ نه پاتې شو زموږ عقیده چې دین محفوظ دی په زبانو حدیث مبارک باندې اکثر اعتراضات خودجری حدیث هم کوي دا هو په جنرال ضروری دي ولې سبا دا په جنرال ضروری دی او سلور هم د ذکر کړی دا انکار حدیث والا چې دی د اول شناخت دا ده لکه دا مونږ شاکر شو غابدي شو د دوی نه حدا چې دوی بزان څه کوي د قران کریم مفسر به ثابتوي دوی وایي چې کوم تشریح د قران کریم د ثابتول غواړم او دې کوم د دې باندې اوسه پورې نه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پېښو او نه په نور مجتهدین او نه په ائمه کرام او نه په اوسه پورې مسلم مفسرین نه پوښي ځکه کوی کوم دا ټول لغت نه تاسو وګورئ غامدي دي مرزا دي کوم شاکر دي کو دې آیات هم وي خو تشریح به څنګه کوي صاحب بس نو دا مطلب دی چې په قرآن کوی کوم نه کوي مو ته عقل خراب شوی دی چې دا عقل سلیم دی ګډوډواله راغلی شابه اوله نه منکر حدیث ہے مفتی مون شاکر غامدی او
دا نه خدا چې دوی په کوشش کوي چې د قران چې دوی د ځان د قران کریم مفسر ثابت کړي دوی ګمان چې مخکینی مفسر په قران کریم باندې نه پوهیدل او دوی د قران تفسیر ادا کول غواړي اوس وایي چې زه د قران تفسیر حق بزا دا کوم موضوع بتاته ته پس ګور خلک روان کړي دي خلک هم ځان پس روان کړي دي سره سوالان کې د دنیا مطابق خیرتیا پیدا کوي ملزمانو دوی معلومه دا چې دوی زمون تاریخي اقوال دي سدي ظاهره د احادیث دا او دا شانته کې تاریخي اقوال دي دوی څه کوي د خپل مدعا لپاره بس کوي تاریخي اقوال باندې په اعتراضات شروع کړي دا زموږ کې نه ده کنه عقیده مهمه تاسو ورولې تاسو اصول لري دي هغه منقولات بعضه دي بلکې کې بس صرف بعض اسرائیلی روایت لري تاریخ ابن کثیر اوس د اسرائیلی روایت راغلي دي مونږ انکار نه کوو دا زموږ مسلمات دي خو عقیده نه ده د دې لپاره مانه دلیل وختلو ضرورت نشته لري چې زموږ عقیده به دلیل مانه وختلې د دې به دا جواب کوي ورته اصول څونه هم دي نن سبا وخت ګوره خلک مختلف سوشل میډیا ذرایع استعمالوي له الحاد رد کوي خدای ته چې پریکټیکل ته کینه میدان کې او ته به ملحد سره لفظ په لفظ مکالمه کې اله به تاسیس چې ماهر د دې فنو باندې دي کینه سره را پاسې یو کوز تور کې زلواره ماڅړې د الحاد رد کوم نه ته تا نه وروړم چې ته ملحد مخامخ شه به تا باندې پدې راځي چې ته ملحد ترسو تور سره مکالمه ملحد نه ځان خلاص نه کی دا نه چې اگر باندې صرف اعتراضات کوي تراوس الحمدلله دعا کوي ان شاء الله کتاب بلکم ملحدین سے 1000 سوالات سو ورا زر سوالات د ژوند مخ کې د خدای پاک را ژوند راځي چې دا زر سوالات کوم چې روان وخت چې ملحدین ورته ګوري ان شاء الله تعالی او هغه شانته کې د ملحدینو د سوالاتو جوابات موږ دا د اسلام فورم موږ کوم تنظیم چې دي کې موږ مختلف کټګوري سوالاتو جوابات بل ګروپ د درس بل ګروپ دی پیډیف لپاره مخفل ګروپ جوړ کړی دی او دا سه په بیانات لپاره بل ګروپ جوړ کړی دی نو د پیډیف ګروپ کې بل یو کس سوال وکړو وای د الحاد موضوع باندې اوسه پورته شو کتاب چې سوالات او جوابات چې سم پورا ډېر په ان شاء الله د دې باندې مکار شروع دی په دعا کوم چې برابر شخه نو مولوی زبانو نو ډېر نمبر علامه ده مونږ حدیث دا د مولوی زبانو چې دوی د ذخیره د احادیثو کې څه کوي او تاریخي کې یو فرق نشي کولای خپل مدعا د تاریخي نه ثابت اقوال نه ثابت ته ورته چې بابا دا تاریخي اقوال دي زما حدیث زما عقیده نه د مولوی زبانو شابه دویم نمبر علامه ممکن حدیث دویم شرعي علامت دار چې د حدیث مبارکه ظاهره او تاریخي کتابونو کې فرق نشي کولای چې د کوم تاریخي خبره کوم صحیح حدیث خلاف وي نو دا صحیح حدیث پری دی او خپل مطلب د ور به سند تاریخ خبره باندې عمل کوي صحیح اقوال به پیش پری دی او سبو کې به سند خبره پسې بل دریم نمبر دار مولوی زبانو دوی د وحی تسلیمولو نه انکار کوي دوی وایي چې څه دي احادیث دا وحی نه غړي مولوی زبانو خبره دا شوه ممکن حدیث دریم علامت دار چې حدیث مبارکه زوی تسلیمول نه انکار کوي کنه بیان لكل شيء وتفصيلا لكل شيء قران ته ورته ذکر دي موږ ورته دلته خپل استغراق نه دی مراد کنه چار څه ثابت دي ابراهيم عليه السلام په اړه راځي چې هغه ته وایي چې تاسو کا على كل جبل هغه وه چې قیمت هغه په ټول ورونو کې ابراهيم عليه السلام په ټول دنیا کې ګرځي ته دا خاص مراد دي یا د سبب مبارک راځي بلقیس ملکه سبا چې هغه سره وایي هر څه ورسره کول هر څه ورسره شایعات مبارک دي هغه سره هر څه موجود د دنیا نه لکه تاسو هم د دې بلند نظر ته ان شاء الله کدا د زر ختم شي مقاله چې تاریخ حدیث اصول وایو هم په پیدا وي چې موږ ته ملو شو تاسو څو سره کې نه سبق او زبانو نو دوی مولوی زبانو څه کوي درې علامه دا چې دوی د وحی نه انکار کوي چې دوی څه وایي ځکه خو دوی وایي کنه چې بیان لكل شيء او تفصيل لكل شيء موږ ته وایي قران موجود دی د حدیث منلو څه ضرورت دی درې علامات او د اصول علم یقیني ذریعہ تسلیمول په ځای حدیث مبارکه شروع کا درې علامات نه شروع کا ممکن حدیث درې علامت دار چې حدیث مبارکه روایت تسلیمول نه انکار کوي او د اصول علم یقیني ذریعہ تسلیمول په ځای حدیث مبارکه د زنه ګمان په درجه کې ګوري دی وايي د باندې کې من په انکار دي چې شپږ دغه راغسي دي باز وخت دا برشتہ په کې راځي باز وخت د درو پر راځي هغه ټول آیاتونه په مارا جمع کړي ان شاء الله په بیا وضاحت کوم دا وایي ځان دې نو ځان څه مراد ته قرآن ځوان آیاتونه ورته راوړو چې دې کې د کوم کوم واقعي په اړه راغلي ان شاء الله ټول مت وضاحت کړل شابه سي دی وايي موږ د پر صرف قرآن کریم کافر ځکه چې داره به فيه دې شک پکې نشته نه او دین علاوه پر کتاب باندې دراز کول شي کوم چې قرآن خلاف وي او اقسام موحد مطلوب غیر مطلوب نبی علیہ السلام باندې چې کوم نازل شوی دا هغه په تاسو په تر او تاسو ویل الحمدلله لکه قرآن کریم آیاتونه چې د الفاظ او معنا د الله تعالی طرف نه وي کوم چې قرآن کریم کې همیشه لپاره محفوظ کړی شوی دي او دې ته وحی مطلوب وایي کوم چې تلاوت کېږي دویم قسم وایي غیر مطلوب کوم چې قرآن کریم جز نه وي کوم چې د صحیح حدیث په شکل کې موجود شابه او وحی مطلوب غیر مطلوب کې فرق قرآن مجید او سنت نبوي دواړه مبني
وحي باندې دي مولوي صاحب وحي باندې دې موجود په دې کې فرق موجود دی حدیث معنا او مطلب د نبی عليه السلام په جواب مبارک باندې نازل کېدل او نبی عليه السلام په خپل الفاظ سره هغه بیان کړی دی مولوي صاحب څلورم علامه د دوی دا د مولوي صاحبانو چې دوی د دین په معاملاتو کې عقل ته ترجیح ورکوي او عقل ناقص دی څه شي دی عقل ناقص دی نو دا یو غټه علاوه ده مولوي صاحبانو ماشاءالله بس منکرین حدیث څلورم علامه دا چې دوی د دین په معاملاتو کې عقل ته ترجیح ورکوي لکه مفتي محمد شاکر چې وایي چې عائشہ رضی الله عنها نکاح خلاف عقل ده حالانکه د اسلام ډېر عقاید ماورا عقل دي ماورا عقل دی او عقل کې ناراضي عقل خلاف خو نه دی مخکې د ماورا عقل خلاف عقل وضاحت شوی ماورا عقل او خلاف عقل څه ته مولوي صاحبانو بار خلاف عقل دا غسیزو شابه دا غسیز په ناممکن کېدو تاسو سره دلیل خپل موجودی ته خلاف عقل وي د اسلام یو عقیده دا خلاف عقل نشته او نه به ثابت کړی شي الحمدلله او چې کوم اعتراضات کړي الحمدلله موږ هغه څه کوو مدلل جواب موږ سوشل میډیا خو استعمالو ډېر وخت استعمالو خو د ټیک ټاک هم درشه وایره نو په تمنې چې ورته راوځي بس قسم په خدای چې د اسلام نه علاوه په دې په بل څه په یو جز اعتراض نه کوي بس را ډایرکټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ډایرکټ په قران باندې ډایرکټ تاسو مسلمانانو باندې اعتراضات کوي دا ډېر یو مشکل دوی جوړ کړی دی مولوي صاحبانو چې الله پاک زموږ په حال باندې رحم وکړي مولوي صاحبانو شپږم نمبر اعتراض با سبا وایي چې اوس موږ تیر شو د انکار حدیث په اړه کې چې ملحدین اعتراض کوي چې دا نور څنګه په سمندر کې ډوبېږي نور په حقوق کې موجود دی دا غو ان شاء الله سبا وضاحت او واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين